تاسو له افسوسناک خبر درکو د باجوړ په ډمډوله علاقه کې د پخوانی سېنیټر هدایت الله په گاډي ریموټ کنټرول دماکه شوې ده. د کوم نتیجه کې چې پخوانی سېنیټر په حق رسیدلې ده. د مقامي ذریعو تر مخه پخوانی سېنیټر د ضمني الیکشن سلسله کې تحصیلي مامون په دورې و چې په لار کې د بمي چاودنې ښکار شو. د پیښې وروسته پولیس د پیښې ځای ته رسېدلي او تحقیقات شروع کړي دي. افسوسناک خبر دی د باجوړ په ډمډوله علاقه کې پخوانی سېنیټر هدایت الله خان په گاډي ریموټ کنټرول دماکه شوی. نور تفصیل اخلو باجوړ کې موجود د خپل نماینده سلیم نه. جی سلیم سے تفصیلات خبر مو جی بالکل دا د تحصیل مامون علاقه د ډمډوله چې د مخکې نه هم دغه علاقه کې زیاتره دغه ټارګټ کیلینګ او دغه دماکې را روانې دي. په دغه کې دغه کوم سېنیټر چې د سابقه دغه دوه ځل سېنیټر پاتې شوی دی هدایت الله خان. دلته چونکې تاسو ته څنګه معلومه ده چې پی کې 22 کومه ټاکنې دي هغه په 19 جولای باندې شروع کیږي. نو په دغه ټاکنو په سلسله کې دغه هدایت الله چې کوم دی دغه یو راره هم په دغه کې ولاړ دی نجیب خان چې هغه د لپاره د کمپاین د دغه سېنیټر دغه سیمې ته تللی او دغه سیمه چې کوم دی وخت کې په پی کې 22 کې راځي. نو کله چې دغه راوتلو او دغه روانو نو په دغه باندې ریموټ کنټرول دماکه وشوه چې په دغه کې سېنیټر په خپل باندې او دغه شانته کې دوه کسان چې کوم دي دغه څه ملک نو دا چې دا لګا سي پریمیچور خبره ده. اپریشن د سي اپریشن د اوسه پورې انډیکیشن نشته ده چې کوم د سې دي چې پاره کې زمونږ عوام به کور کېږي زمونږ عام عوام ته ولس پیدا کېږي. باقي زمونږ جرګه هم کو باقي به جلوس هم کو باقي به خبرم کو لاولنه زمونږ ټارګټ به خبره جرګه وکړو ان شاء الله. ومني خامخا به مني چې په لوجیک باندې موږ خبره کوو د سينره چې هغه د دوه لامد ټول ارڅ ونسيږي کنه. او د چې مخ کې څنګه موږ به داخله شو څنګه موږ به کور شو موږ څنګه شهیدان شوي دي زموږ خلک په خیمو کې ناست زنانم در په در شوي دي. نو دا شي خو ان شاء الله حکومت او یا فوج چې دی هغه هم دغه شي حمایت نه کوي. बाजोड़ के जो लोग शहीद हुए वो सबसे पहले बाजोड़ के हैं. हमारे बाजोड़ के लोग इधर पार्लियामेंट के सामने आ रहे थे, मैंने उनको रोका हुआ है. खैरात दे विपरीत स्पीति राना वतड़ा हम कह रहे कि हमें खैरात ना दे मगर हमारी जान तो बख्शे. इस हाउस में प्रायोरिटी ये होनी चाहिए थी कि बाजोड़ के वाकया को हम सबसे पहले लेते. और बर्दाश्त खत्म है. मैं आपको यकीन से कहता हूँ हमने क्या गुनाह किया हुआ है. हमें जानबूझ के हमें तालीम नहीं दी गई, हमें जानबूझ के हमें बेरोजगार रखा गया है ताकि हम दहशतगर्दों के लिए आसान टारगेट हो. और वो दिल तो हमारा वैसे भी खून के आंसू रो रहा है और काफी तकलीफ हमें पहुंची है. ना ये मजम्मत की बात है कि मैं यहाँ पे इस कुर्सी पे खड़े होकर मैं मजम्मत करूंगा, ना ही मैं मजम्मत के लिए इधर आया हूँ. ये खाली मजम्मत है तो पूरी दुनिया कर रही है, किसी ने कोई स्टेप नहीं लिया. और आज सबसे ज्यादा दुख इस बात पे हुआ जनाब चेयरमैन साहब कि इस हाउस में प्रायोरिटी ये होनी चाहिए थी कि बाजोड़ के वाकया को हम सबसे पहले लेते, ना कि उस PIA को के बिल को हम सबसे पहले वक्त देते जिसने आज तक कोई मुनाफा नहीं दिया और हर साल 200 अरब रुपए का नुकसान में हो जा रहे हैं इस बिल से. افسوس نن ډیره د افسوس ورځ ده. ډیره د افسوسناکه واقعه وشوه، درناکه واقعه وشوه، زړه شلونکې واقعه وشوه. داسې واقعه چې په هغې کې 15 کسان شهیدان شول. زه افسوس وایم که موږ څومره مذمت وکړو په مذمتو کار نه کېږي. داسې الیکشن دی خدای په خلص ولګوي په تندر دی ولګي. تېر الیکشن موږ په وینو کړی په غوښو م کړی او بیا دا الیکشن موږ په وینو کوو په غوښو یې کوو. داسې سیاست او داسې الیکشن دی خدای په خلص ولګوي. زه پښتنو ته وایم ای پښتنو ای باجوړو ای د باجوړ قومه موږ له متحدېدل پکار دي، موږ له اتفاق پکار دی، موږ له یو کېدل پکار دي. ګنې دا جنازې به موږ چوتو. امن هسې په چغو هسې په خبرو نه راځي. دې له لایې حمل جوړول غواړي. دا به څوک جوړوي؟ موږ له د اسمان نه فرشتې نه راځي. دا به موږ کوو
موږ سبا مدد د پرشتوي خو موږ له اواز موږ له صحیح لار اختیارول غواړي. زه ټولو پښتنو ته وایم، ټولو مشرانو ته وایم، ټولو سیاسي مشرانو ته وایم، ټولو ځوانانو ته وایم، یو کېدل پکار دي، داسې لار اختیارول پکار دي چې ګوره نور موږ د امن ښکار نه شو، نور موږ شهیدان نه شو ورکولی، داسې یو کور پاتې نه شو، داسې یو کلی پاتې نه شو، داسې یو قوم پاتې نه شو چې هغه ونه دردوي. بسم الله الرحمن الرحیم. د باجوړ غیرتي ولسه نن یو ځل بیا باجوړ په وینې سور شو. ډېره غټه سانحه راله. یقین وکړه مونږ چې څومره د دې مذمت کو کم دی. که وګورو نن مونږ په یو ټایم باندې شپږ جنازې اوچتېږلي چې په هغه کې زمونږ د سابقه ګورنر شوکت الله بهي، سابقه سنیټر هدایت الله هم د دغه بدامنۍ شکار شو چې دلته زمونږ یو سابقه سنیټر ته تحفظ نه ملاو، نو دلته به بیا یو عام شهري ته یو سیاسي ته بس تحفظ ملاو شي. که مونږ وګورو په تېر الیکشن کې هم ډېره قیمتي وینه تویه شوې وه. روان چې کوم الیکشن دی نن پکې هم ډېره قیمتي وینه تویه شوه، ضایع شوه. په دې سلسله کې زمونږ کم روان انتخابات دي د PK22 د هغه نه مونږ د 3 دن لپاره د سوګ اعلان کوو او انشاءالله ان قریب ډېر زر به زه په دې کې یو د امن جرګه غواړم چې باقي به قومي مشران وي، علاقایي مشران به وي، سیاسي مشران به وي، علما حضرات به وي، صحافي حضرات به وي او د هغې به انشاءالله موږ مشترکه یو پلان کوو. شکریہ.